چلم سپارہ آیت نمبر 30 موسی علیہ السلام چې کله معلومات هغه دو جنکو نه وکړه چې تاسو ولې چې نو د خپلې ګډې بیزې هغه رسو کوئ او هغه خړوبوئ نه هغوی ورته وویل چې د قوم سره ګډون نه غواړو ځکه سړي دي او پلار مو بوډا دی هغه راتلی نشي نو چې دې ګډې بیزې اوبه کړي نو د هغې نه وروسته مونږ چې نو خپلې ګډې بیزې اوبه کوو موسی علیه السلام ور وړاندې شو ډولچی راواغسته او هغې دپاره یې اوبه راوویستې او د هغې ګډې بیزې یې اوبه کړې او هغې روان شو فسقا لهما خړوبې کړې د دې دواړو دپاره ثم تولى الی الظل دې ځای نه دا معلومیږي چې وګوره مظلوم دی کمزوری دی هغه مدد ته محتاج دی او ستا په وس کې د هغه امداد شته نو وکړه ورسره موسی علیه السلام چې وکتل چې دا کمزوري دي او دوی دا خپلې ګډې بیزې نشي اوبه کولی نو هغه راوړاندې شو د هغې دپاره یې هغه اوبه کړې خپل ماحول کې وګوره خپل چم ګاونډ کې وګوره ستا نه چا سره څه ښه کیدی شي نو هغه ورسره وکړه که هر لحاظ سره یي که د لاسو په منډه والی شي د لاسو په منډه ووه له 100 روپۍ الله درکړي دي هغه سره د پیسو امداد وکړه د خبرې ضرورت دی د مشورې ضرورت دی مشوره ورکړه ځای ته وګوره چې کوم یو کار هغه کول غواړي او کوم یو مناسب دی نه هغه شانتې وکړه په دې سره به د الله تعالی مدد هغه ځان ته متوجه کړي موسی علیه السلام چې دا وکړل نو ثم تولى الی الظل بیا داسې سوري ته لاړو مزل یې کړی دی اتر ورځې مسلسل مزل کړی دی راغی چې ویې کتل دغلته دا خلک چې دی نو هغه ضرورت ورته هغې له یې ګډې بیزې اوبه کړې اوس لاړ سوري د لاندې چې نو دمه کوي او څه وایي رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر ای رب زما زه هغه ته چې تی راولېږې ما ته د څه خیر نه فقیر محتاج یم اتر ورځې وشوې خوراک مې کړی نه دی خېټه چې دی نه هغه د ملا سره لګېدلې ده خو غواړي د چا نه د الله تعالی نه غواړي هغې ته نه وایي چې تاسو له مې ګډې بیزې اوبه کړې ورشئ لږه روټۍ خو راله راوړئ د مخلوق نه چې څومره استغنا ښکاره کولی شي نه هغه ښکاره کا ګوره یو خالق دی الله تعالی او دویم مخلوق دی خالق ته چې نزدېکت غواړي د هغه چې قرب حاصلول غواړي نو د هغې دپاره د هغه نه غوښته زیاته کوه لاس اوچتوه بار بار او دعاګانې هغه زیاتې کوه او ښه په عاجزۍ باندې غواړه په دې باندې هغه خوشحالیږي او په دې سره چې نو مینه د هغه زیاتېږي او ته د هغه محبوب ګرځې او بندگان او مخلوق چې د دې مینه حاصلول غواړي نو د دې نه ځان مستغني کا که ضرورت دی هم دی نو مې ښکاره کوه هغه الله تعالی نه وغواړه الله تا نه غواړم خو بل چا نه غواړم ته به یې راله ترسره کړې ځکه د دې مخلوق نه چې دی نن وغوښته نو په راستۍ به یې د ده کې چې قرض دی نو ولې نه غواړې ته یې لږې پیسې قرض راکړه نو نن به یې درله په خوشحالۍ درکړي او که سوال وکړي نو هغه هم درله په خوشحالۍ درکړي په دویم ځل ترې نه غواړي نو بیا به څه وایي نه په زړه کې به چې ناراستیا اختیاروي او په دریم ځل ترې نه غواړي نو په دریم ځل باندې به تندې هم ترې وایي په دریم ځل باندې به د خفګان اظهار هم کوي او که تا ته څه نه وایي نو چېرته مجلس کې به ناست دی هلته به وایي مړه د فلاني بل کار موږ ستن کې راغلي روزانه را رواني او چې نو پیسې غواړي یا څیزونه غواړي دې سره د دوی نفرت پیدا کېږي دوی نه استغنا ښکاره که
په خپل چې یو سړی راغی او تا ته هدیه تحفه هغه په خپل مرضی باندې درکوي، نو بیا په هغې کې مخوکه مه سنډوه، بیا واخله. حدیث مبارک کې راځي سوال مه کوه، چانه غواړه مه، خو که چرته تا ته څه مال ملو شو سره د خپل عزت نفس نه چا درله درکو په خوشۍ باندې، بیا یې واخله، بیا په هغې کې انکار مه کوه که څه عارض او څه وجه نه. نو موسی علیه السلام الله ته متوجه شو، و انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے الله زه هغه ته چې ته رالیږې ما ته د څه خیر نه فقیر محتاج یم. سوره کاف کې تیر شوي دي، موسی علیه السلام او خضر علیه السلام دواړه روان او همدا یو سفر دی، دونه وخت هم نه دی شوی، خو چې د روټۍ ټیم راغی نو استطعما د هغه کلي والو نه روټۍ وغوښته، نو فابوا ان یضیفوهم، هغې انکار وکړي موږ ستاسو مېلمستیا نه کوو. هغلته چې نو غواړي ټیم نه دی شوی، دلته نه غواړي سره د دې نه چې ضرورت زیات دی، هلته ضرورت دومره نه دی، خو یو ټیم دی که نه یو ټیم نه دی وروسته شي بل ټیم به وخوري، دلته غواړي. د هغې دوه وجې دي. یو وجه علما دا ذکر کوي چې هلته د موسی علیه السلام او د خضر علیه السلام سره یو کشر یوشع شاګردو د موسی علیه السلام، مشرانو کې برداشي کشرانو کې برداشت نه، کشر چې نه دومره گزاره نشي کولی، مشر چې نه په ځان باندې سخته تیری. نو په هغه ټیم کې چې هغې مطالبه د طعام د هغه کلي والا نه کړې ده، نو وجه دا وه چې کشرو د هغه لحاظ یې کوو. په سفر باندې ځې او کشران در سره دي، نو د روټۍ ټیم راغی هغې برداشت نشي کولی، په هغې روټۍ وخوره، یوازې نو 3 ورځې خو مه خوره، څه باندې چا زور نشته. او کشران در سره دي نو د کشرانو بیا خیال ساتي د هغې د روټۍ په ټیم کې د روټۍ پروګرام کې. نو هلته چې موسی علیه السلام او خضر علیه السلام غوښته نو کشر ورسره دی، دلته موسی علیه السلام یوازې دی، نه 3 ورځې نه ده خوړلې خو بیا هم نه غواړي. دویمه وجه هغه دا ده چې هلته هغې موسی علیه السلام داسې هغې سره څه احسان یعنې نیکي نه وه کړې چې ظاهر کې دا جوړېده چېرې د دې دغه احسان او د هغه نیکۍ اجر غواړي، نه وه کړې، خو بس په کلي تېرېدل او هلته هغې ته یې یاره روټۍ راله راکړي د روټۍ ټیم دی، یو ته یې نه درکوو، بس خبره ختم. دلته موسی علیه السلام چې یو احسان کړی دی، ګډې بیزې ولې اوبه کړي دي، نو چې ګډې بیزې یې اوبه کړې اوس ورته وایي چې روټۍ راوړه، نو دغه نیکي وه، نو ظاهر کې دا ښکاري چې دی خو د دې نیکۍ اجرت غواړي، مزدوري غواړي. او نیکان خلک چې نه هغې خپل نیکي او خپل عبادت خرابول نه غواړي، خیر دی د دنیا سخته دی را باندې تېره شي خو لږ وخت دی که نه، خو زه په نیکۍ باندې او په عبادت باندې اجرت نه اخلم. نو موسی علیه السلام چې دلته نه ده غوښتی، نو هغې سره احسان کړی دی، یو نیکي کړې ده، او ظاهر کې د هغې اجرت جوړېږي د دې د وجې نه چې نو مطالبه نه ده کړې. او الله تعالی نو د هغه نه خو به غواړو، انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یقینا زه چې یم هغه چې ته رالیږې ما ته د څه خیر نه فقیر محتاج یم. بیا دې ځای کې وګوره موسی علیه السلام څومره د ادب الفاظ استعمالوي، طعام هم نه غواړي، نه طعام د روټۍ ټکي نه استعمالوي، د روټۍ ټکي راسې لږ غونتې هغه سپک غونتې چې ته چاته یې روټۍ راوړه. دویم دا ده چې داسې نه وي چې راکې الله هغه چې ته یې رالیږې د څه خیر نه زه ورته محتاج یم. دا هغه نهایت ادب دی د موسی علیه السلام، تعلیم دی مونږ ته. د الله نه دعا غواړې نو د ادب الفاظ استعمالوه، غواړه په کلکه باندې، خو الفاظ د ادب استعمالوه. داسې دنیا کې ستا نه چې نو د عمر په لحاظ سره یا د علم او د مرتبې په لحاظ سره مشر دی، نو هغه سره د ادب الفاظ استعمالوه، د ادب لحاظ کوه. ته خپل یو ضرورت هم وړاندې کول غواړې وړاندې کا، لکه پلار ته ته وې
یو خپل ضرورت وړاندې کې ناغه وړاندې کا الفاظ د ادب استعمال کا استاد ته ترې الفاظ د ادب استعمال کا بيدبي مکوا بيدبي چې نه هغه انسان تبا کوي هغه چې نو ځای کوي خو دې پويږي نه او چې کله بیا پوي شنو بیا په باندې وخت دی فسقالهما خروب کړه د دوانو د پاره ثم تولا بیا ووري د ال الذل په طرف د سوري فقال وی رب زما انی یقینا سچم لما انزلتا د پاره دا چې تیرا لګي لیماتا من خیر د خیر نه فقیر محتاج ما